الرحمن الرحیم. دا خبره ده دا ټول مشران د علاقې د پنجاب خلک داسې مشران چې د مدخل له طرفه دا ټول راغلي ځای مندوخیل د دغه نه خطا کېږي چې دا خاوره د ماته ولسماخیل راپرېږدي. دا خاوره ګوره له انګریز د وخته تر ژوبه تر دریابو پورې دا خاوره د ولسماخیل ده، تر ګوملې پورې. دا مندوخیل چې ټیک خطا دي، دی په حکومت خطا ده، دی په تعلیم خطا ده، دا فکر دې نه کړي مندوخیل او د ما میلې جوړي د ما علاقې ده، د ما خاوره ده. دا خاوره ده ته نه پرېږدي. ولسماخیل ډېر زورور قوم ده، خدای زورور ده، ولسماخیل زورور. دا امید د مندوخیل نه کړي. سور کاڼی د محمد خیل میله ده، ما ته ونیسه د لالي میله ده. په ژوند به د لالي میله پرې سپېرېږي، بیا به در پرېږدي. نور وطن څه دی د مدخیل ده. مندوخیل ته وایه دا فکر د مندوخیل نه کوي چې دی د خاوره ماته راپرېږدي. ولسماخیل دا په انګریز د وخته چې موږ د ده خاوره نه ژوب تر هغه پورې د موږ سره مسلون تر چخ نه تر تودو اوبو پورې تر پخریه پورې یاسین غونډۍ پورې دا له موږ سره مسلون د انګریز وخت راته دي. علاقه موږ د ځان بولو. دا یو قوم راغلی د مندوخیل جوس قوم ده. ده په دله ژوبه رادوره دریابو ایسته. یو یې دغه ځای ده، دا د ژوب زوړه په ځای ده د مندوخیل، یو یې د ګوسپې غر دی د نور مځکې دی ثبوت واچوي له موږ سره. دا غلطه خبره د مندوخیل په ده خطا دي چې دی په تعلیم خطا ده، لا دی په مورشه حق سهل کوي. نو بله ورځ د الله پاک یوه ډېره لویه مهرباني وشوه، دا افسران وی راغلي، دا ایسي ډي سي کرنل، دا حکومت دا ککړان افسران ملکان دا د سرداران دا نه وی راغلي. موږ ته سوال وکړو، قرآن یې راته وویل تر نامو جرسم. بیا موږ سره ومنله، که نه بیا دا کیسه ډېره لرې تللې وه. بیا به یې تر تورې درګې پورې ټیکه نه وه کړې، د الله په امر سره ګرمنده کړې ده او شکر کوم دا مندوخیل ته د ما دا اپیل ده، راځي چې له موږ سره د پنځه مشران راشي، پنځه مدخیل ورشي، د موږ سره د کېناستا وکړي. دی د ما ته یو بنیاد له سرخ وی رادوري، ما ته دی یو بنیاد تر ژوبه پورې تر ګلکت سره راوښیي چې دلته د ما خاوره ده، په دغه کې د ما میله ده، له پلاره له نکاح د 100 کلو یې دی راوښي، د 80 کلو یې دی راوښي یوه میله چې زه په میله باندې ودرول. او که بیا له مدخیله چې غواړي مدخیل میلې ټولې معلومې ده ته به 10 کسه به زه کې زه وټاکم. دی د دې راشي وکړي. اول د سر کاڼي میله د ما د لالي ده، بیا د عبدالله عبد سردار وه، د هغې د دی وایي دا میله د شا د 15 کسان بیا زه ورته ده په راسي وویل ما میله پرې ایښې ده په راسي. د خدای تر قرآن زورور څوک نه